دغه رنګ یو لوی امام چې دی هغه تیر شوی دی علامه ولی الله، هغه به ذکر او اذکار کول. یو شپه چې دی هغه الله جل شانه ته سوال وکړو چې اے الله جل شانه ته خو به ما هسې هم جنت ته بوځې، لیکن زما په جنت کې مرګري سو کې دا ماته وخی. دا کم زنانه چې د انسان په نکاح کې د دنیا نه لاړ شي نو دی به په جنت کې هم د دغه سړي په نکاح کې وي. او دا کمې پیغلې چې دا بغیر د نکاح نه زړې شي او مړې شي نو الله جل شانه به د دیو د پاره په جنت کې هغه کسان چې هغه به واده د دنیا نه تللی وي د هغو سره بوله نکاحونه وتړي. نو دا د الله جل شانه دا ولی چې د سوال کوي چې الله جل شانه زما په جنت کې څوک مرګري هغه ماته وخی، ته خو به ما هسې هم جنت ته بوځې لیکن ما ته زما هغه مرګري وخی. نو الله جل شانه ته فرمایل چې د حبشې په خار کې یو کلی دی، په هغې کې یو جنۍ ده، هغه به ستا د جنت مرګري وي او د هغې نوم میمونه دی. نو دا ولی الله چې دی د خپل کونټۍ راواغسته او روان شو، حبشې ته لاړو. او د حبشې دا خلق دا عموما تک تور وي، په دنیا کې خدا تور وي لیکن په جنت کې به د انسانانو داسې حسن وي چې هغه د دنیا سترګې نشي کته. وې د خپل کونټۍ راواغسته او روان شو هغه خار ته. کله خار ته لاړو د چانې تپوس وکړو چې میمونه نوم جنۍ دلته څوک ده؟ نو چا ورته وی چې دغلته یو جنۍ ده پردې ګړي بيزي چې دا سړی او ځنګل ته زی التکی سړی. نو دې روان شو په ځنګل کې د چانه تپوسو کو چې دلته میمونه نوم جنۍ سوکتا. وای چا ورته وی چې د مخه مخونی د لاندې چې دا کومه تک تور جنۍ ولاړه ده دا میمونه ده. او دا ولی الله وای چې زکلت لم نو ما وکتل چې دې کمی ګړي بيزي سره ولې وای دا په یو ځای کې ولاړ وي او چک چاپیره تزمری تاویدل. او دا بيزي چې په کم ځای کې سره دی نو دې زمرو دا بيزي د هغه ځای نه پرې خو دی. نزمری چې دا د بيزي څوکیداران او چې راغله منو دا جنې د ونې لاندې ولاړه د ذکر او عبادت کوي، په ذکر او عبادت کې مشغوله ده. نو ما وته आवाज وکوچو میمونه ته غیره ته وی چې او زیما، لیکن هغه ته ناشنا خبره وکړه چې اے پلان کیا زما استاد ملاقات زه خو جنت ته تدلته سکے. اجنه وته وی زما استاد ملاقات زه جنت ته تدلته سکے. هغه ته به هر حال ما د الله جل شانه نه سوال وکړو، الله جل شانه راته تو خوې چې دا به استاد جنت مرګري. زرا روان شوم چې ما یې زه وګورم ان چې راغله منو ته مې دلته ولیدې، ولیکن ته ما ته دا وایا چې ستاد بيزي او ګډي چې تسره دا په یو ځای کې ولاړ دی او چک چاپیره دینه چې د شرمخان تاویږي. د دې څه وجه ده؟ ستاد د دې بيزو د دې شرمخانو کله روغ راغلی ده چې شرمخان دا خو چې کله بيزوینه ډایرکټ په حمله کوي د مړی نه نسی او دلته ستا بيزي تاویږي سر کوي او شرمخان چې د هغه نه چک چاپیره تاویږي او هغه ته سنوي د هغه سو د هغه څوکیداری کوي. وای ته ما ته وای چې ستا د دې شرم د دې بيزو او د دې ګډو د دې شرمخانو د روغه کله راغلی ده؟ نو هغه ورته وای هغه جنۍ ورته وای چې کله زما د الله جل شانه سره روغه راغلی ده د هغې نه وروستو زما د ګډو او د دې شرمخانو په منځ کې روغه راغلی ده. زما د الله جل شانه سره روغه راغلی ده، د الله جل شانه د مخلوق زما د ګډو بيزو سره روغه راغلی ده. دا بل وجه نه دی به ذکر اذکار کول، دی به عبادت کو، دی به د الله جل شانه چې په نیمه نیمه شپه به پاسېدل او الله جل شانه ته به جړل، ذکر اذکار به کول. په خپل الله جل شانه فرمایي چې کم سړی په دنیا کې د شپې عبادت کوي په نیمه شپه کې ماته وردیږي وای دې سړی له به تر هغه پورې مرګ نه راځي تر څو پورې چې دته په دنیا کې زما د دوستۍ علامه نه ښکاره شي او دته په دنیا کې هغه جنت نه ښکاره شوی کم چې ما د لپاره تیار کړي د خپل محل په دنیا کې نه لیدلې د مرګ نه راځي. نو دا بزرګانو پر دې ګډي به زیب سره ولې لیکن تعلق به د الله جل شانه سره روغو نو د الله جل شانه مخلوق به د هغه حفاظت کوم. دغه رنګه
د دې تاتاریانو یو بادشاه او دا ډېر غټ ظالمان خلک تیر شوي دي دی به چې راغلل نو دی به ماشومان نه معاف کول وینځې به یې نه معاف کولې زنانه به یې نه معاف کولې ټول به یې کرش کول بوډاګان به یې وجل ښځې به یې وجلې ماشومان به یې وجل دربندي دا یو علاقه وه دې ظالم باچا چې دی په هغې باندې د حملې کولو اراده وکړه د هغې ښار خلک چې کله خبر شو د هغه ځای نه روان شو چې مونږ خو د مقابله نشو کولی و راځئ دا ځای به ورته پرېږدو او مونږ به هجرت وکړو دی د خپل جوړ کوي څه کوي دا خلک لاړو هغه څه وخت پس چې دی په هغه ښار باندې حمله وکړه او چې کله یې حمله وکړه ګوري په ښار کې هیڅ څوک نشته دی خوشحاله شو او خلکو ته ووی خپل وزیرانو ته ووی تاسو ګورئ زما د یېرې نه ښار پرې خو دی تللی دی لیکن د کم پوجان چې ونو دا په دې ښار کې ګرځېدو نو جومات ته راغلل نو جومات کې ګوري چې یو مشر سړی دی سپین ږیری او یو ورسره کچه چې دی ځوان هلک دی دا دواړه د الله جل شانه په عبادت کې مشغوله دي دا پوجان او دا جرنیلان نه دراغلو چې ټول خار خالی دی لیکن دوه کسان چې دي هغه په یو جومات کې ناست او عبادت کې هغه نه دي وتی و دې غوسه شو او د خپل نوکرانو ته وی چې ورشي په اتکړو کې بن مال راولي ټول خار چې د زما د یری تلې دی او دا دوه کسان ولیدل تناست و دې لاړل په خپو کې وته زولنې واچولې په لاسو کې وته اتکړې ور واچولې دا باچا ترتاری ظالم باچا دربار ته حاضر کړو و چې کله حاضر کړو وای دی باچا ورته وی چې ټول خار چې دا زما د یری تختیدل تاسو ولې نه ځئ نو هغه ورته وی د خلکو خپل کورونه ستا د یری نه پرې خو دي او مونږ خو د الله په کور کې ناس یو مونږ ولې د الله کور پرېږدو وای دی باچا ورته وی چې زه به د داسې سزا درکړم چې تاسو به یاد ساتئ وای د چې کله دا خبره وکړه نو دغه بزرګ چې دی په چغه د خلې نه الله نوم وته الله و چې کله د هغه د خلې نه د الله نوم وته نو ډایرک هټ کړی د ځانه ماتې شوې د خپل زولنې ماتې شوې او راتاوي شو گزارش او د بالکل آزاد شو و چې کله دا چلو شو نو دا باچا ډیر سخت وېریدو ډیر غبراو شو او دې کسانو ته چې دی بوزي جمعه ته واپس بوزي چې خپل عبادت کوي وی وزیران وته وی چې تا خو ته وسوي چې سخت سزا در کومه او وسوي چې دا بوزي جمعه ته بوزي چې خپل عبادت کوي نو هغه باچا ورته وی چې د یو ټکی باندې د دومره انقلاب راولو کبل ټکی وستو نو ما او تاسو په جمع چي او دا سړی د زینه لرکه چې مونږ په امان شو دا غو د الله جل شانه سره تعلق دا چې کله د انسان د الله جل شانه سره تعلق راشي